عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د جمعې په ورځ باندې غسل وکړه او بیا د جمعې مانځله راغی او ځان له څه نوافل وکړه، سنتونه یې وکړه او د هغې نه وروستو بیا یې خطبه واورېدله. خطبه کې څه بې فایدې کار ونه کړه، خبرې ونه کړلې او د امام سره یې لمونځ وکړه، نو دغه انسان دپاره د بلې جمعې پورې ټول ګناهونه الله رب العالمین معاف کړي او 3 ورځې ورسره اضافي هم، یعنې 10 ورځې الله تبارک وتعالی د ګناهونه چې څومره 10 ورځې شوي هغه الله رب العالمین معاف کړي.